زمونږ مدرسه کې هلته دارالعلوم فیض القرآن کې یو طالب مونږ سره هغه حفظ کولو او پلار یې سیکټري و د خپل دور. هغه طالب به ژړل وی زما پلار سره افسران ناست دي چې زمونږ کور ته راشي وی ما ته وایي چې زما مخې له مه راځه. بیا زما هغه ملګري افسران ما نه تپوس کوي دا څوک دی؟ وی زه ورته نشم ویلی چې دا مې زوی دی، ځکه تا سپینه ټوپۍ په سر کړې ده او بډې دې والې دي، ګیټۍ دې ښکاره کړي دي او سپینې کپړې دې اچولي او کله کله تسبیح هم لاس کې وي. زه په تا شرمېږم ښه چې ما سره مېلماني بیا ما له مخې له مه راځه. هغه طالب به ژړل، دعاګانې به یې کولې. مونږ ورته ویل خیر دی، الله به داسې ورځ راولي، الله تعالی به ستا قدر د دوی پړونو کې پیدا کړي. بیا په مسجد حرام کې ملاقات شو د هغه طالب سره. تل راغلی خو همیشه لپاره هغه کوي. په مسجد حرام کې راته وویل چې پلار را سره دی او خدمت یې کوم، په ویلچیر کې ګرځومه. نو هغه پلار مې جاړي او قدم په قدم ما ته وایي بچې ما ته معافي وکړه، بچې ما ته معافي وکړه. وی چې ما ته ډېر تنګولې د طالبۍ په زمانه کې. زما هغه نور زامن په ښه رانل او ستا بیبي هم زما خدمت کوي په کور کې او تم زما خدمت کې، او دا دې اوس د عمرې تم ځان سره په خپل خرچ باندې راوستم. نو ما ته وایي چې معافي راته وکړه بچې، زه ستا نه معافي غواړم. نو هغه هلک به بیا ژړل چې وګوره داسې وخت دی راوستو. نو بعضې پلاران په دې مسکینانو کشرانو د دین په دې عاشقانو طالبانو باندې شرمېږي، او حقیقت دا دی چې دا سرمایه ده د والدینو دپاره، دا به که خیرې پکارېږي. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان چې وفات شي د ده د اعمالو سلسله منقطع شي مگر من صدقة جارية، صدقه جاریه د هغې ثوابونه ورته رسي، او علم ينتفع به، یا علم چې هغې باندې فایده حاصلولی شي. چاته دې سبق ښولی دی، چاته دې یو حدیث پاک ښودلی دی، چاته یې د مونځ سبق ښولی دی، چاته دې جنازه ښودلې ده، چا در سره تجویز زده کړی دی. هغه سلسله چې کومې پورې م چلیږي نو ستا به ورسره پکې حصه وي. دې وجه نه دا هوښیار خلک هغه وی خپل بچی ته خپل شاګرد ته د مونځ په سبق کې ډېر محنت ورسره وکړه. سورت فاتحه ته بار بار واوره، سورت اخلاص ته واوروه، غلطیان یې وباسه، ځکه چې دا د عمر سرمایه ده. دی به همیشه پنځه منځونه کوي، نوافل به کوي، سنت به کوي، وتر به کوي. نو چې دا فاتحه تا سره ویلي وي، سورت اخلاص تا سره ویلي وي، نو چې کله دی هغه مونځ کوي د ده په هغه مونځ کې به ستا حصه وي. مسلمانانو رو دا استادان د دینی مدرسو او دا عالمان صاحبان دا څومره خوش قسمته دي چې د دوی څومره ذخیره جوړیږي. دا طلبه د کم کم ځای نه راشي او دوی ورته قال الله او قال الرسول صلی الله علیه وسلم د هغې تعلیم ورته ورکړي، او بیا دغه طلبه خپل وطنونو ته لاړ شي او بیا هغه سلسلې جاري وي. نو که دې عالم دین دا څومره لویه سرمایه ده، څومره لویه کامیابي ده. نو مسلمانانو نو په خپله دیني مدارسو سره علماو سره کلکه وابستګي پکار ده، او چې کوم ورسره وابسته دي د هغې قدر پکار ده، د هغې احترام پکار ده، دعاګانې ورته پکار دي.